صفحہ نمبر 813. آیت نمبر 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فمخش آیت مبارکه الله رب العالمین د منافقین تذکرہ وکړه چې کله وی د جهاد حکم نازل شو بيدا پدی باندې دمر سخت لګید چې لکه پچا باندې د مرګ غشي روغلی د مرګ سفر روغلی د ایګي د وجنه حالت دسي جوړ شوی وي. الله رب العالمین د دې چې کوم کردار وو دې خلاف دا خبره وکړه چې دې د پچار داوا چې د اطاعت خبره په خله باندې کړی و او پرې کړی و او دې خپل ایمان شکر کړه و په دې شه صدقات شکر کړه و نو دا دې پورا بهتره و. بیا الله رب العالمین فرمایي چې کتو سي د الله او د رسول د حکم نامه پوړو نو دې نقصان وسه شي په ځکه شو بیا فساد او بیا وې تو سي رشته کټکایي رشتہ داری و ختمایي او دا خلطی چې د الله رب العالمین لعنت وي په دې خلک باندې چې څوک داسې کوي چې په ځکه شي فساد کوي اولیا دي رشته کټکایي او بیا الله رب العالمین منافقین ته دعوت ورکړي د دښي چې ویل تو سه په قران باندې سوچ او فکر نه کوي تدبر په قران سے ویل نه کوي یا د خلک زړه ته تاله لګیدلې دي چې د قران مجید په دې باندې اثر ویل نه کوي یا خو زید دی وجه نه دا چې قران مجید کسینا ولیا دا چې زړه باندې دمره زنګ رو غلا د ګناه دی وجه نه چې قران مجید په دې باندې اثر نه کوي. په دې نه آیت مبارکه الله رب العالمین د منافقین تذکرہ کوي د منافقین بیان مخشه آیت شو په دې الله تعالی د منافقین بیان کوي. ام حسب الذین ایا ګمون کوي هغه کسون فی قلوبهم چې پړې دي چې مرض بیماری دو بیماری مقصد دا چې زړه بیمارون نه دي بلکې څه شي دا د زړه داسې بیمارون دي چې د منافقت بیماری دو پدې شي او دا پټول نه غټه او سخته بیماری د منافقت نو دی دا خیال دا الله یخرج الله چې الله رب العالمین وې رنوبوسی ادغان نفرت خبرې دي دا وې دی خلق ته جوات نه کی نفرت او حسد وې جوات نه کی دې پړې شي کیم نفرت او کیم حسد او د اسلام خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف. ګور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې غزوه احد د پورا صحابه کرام راون کړ منافقین په دې شوی خو د منافقین دا کردار ادا کړ چې د صحابه کرام د حوصله دي کمزوري کولې د پورا دی د میوز لیاري نه واپس صحابه کرام چې ولې چې د میش صدا دا کام دا و 300 تاسو دا میزونه جدا شل الله رب العالمین مسلمانانو ته یو قسم اطمینان او تسلی ورکړه صحابه کرام ته او دغه په ایغه باندې د اسلام خلاف وکړي سازش کړو د پیغمبر علیه السلام خلاف مختلف سازشینه د عبد الله بن ابي بن سلول رئیس المنافقین په مختلفه موقع باندې پیغمبر علیه السلام خلاف خبرې کړي او په یو موقع باندې پیغمبر علیه السلام سوارلی دا سے تیرشلا او دیغینا د پښې د تک دی وجنه ګر چیکش نو ګر په دی باندې ولګید نو د داسې عجیبه د نفرت غوندې اظهار وکړو
د پیغمبر علیه السلام خلاف کې خبرې وکړل. یو مقابل د غزوه بنو مستلق نه چې کله صحابه کرام واپسی باندې روان دي نو د یو انصاري او د یو مهاجر صحابي په میون شي په یبه باندې څه جګړه تنازع وکړله. نو چې کله د خبرې وشلې مهاجرین ته چغې شریک کړي مهاجر و انصار ته نو په دې میون څه تکرار خبره وشلې د خبره لوړله چاته عبد الله بن ابي بن سلول ته. نو دغه عبد الله بن ابي بن سلول چې کیمه غلطه خبره وکړلې د اسلام خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف چې هغه خبره سیک په ژبه باندې پیغمبر علیه السلام خلاف وروستای یا نسی چې د کیمه خبره او خپل ملګری ته سومل انصار ته ورته وی چې داینه دا خلک مې وروستل د مکه نه ونن دا غدي د توسه څنګه خپل کیرینا مې ورکل خپل زوینا مې ورکل ونن یې دا حالت چې توسه خاصون چې کیم دی هغه وای او ټکای ونه د الفاظ استعمال کړل او چې میج لوډ شي د په دی واه باندې دا خبره وکړه چې میج مدینه ته واپس شي به میج اسکای د میج د عزتمن چې کیمی د ذلیل وي وبوسي نسبت یې چاته وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ته د ذلت او ځون ته عزتمن وي. دا خبره پیغمبر علیه السلام ته خیغه بده ورسېد د یو صحابي په ذریعه سره خو چونکه صحابي کې وړي کو د عمر په لحاظ سره نو ځنه صحابه کرام ته چې رسول الله دا خبره نه پیښ وه دا خبره وځه نه وي صحابي ډېر خاموش شو ډېر خفا یا شو چې مو پیغمبر علیه السلام ته یو خبره وکړه و دې مو خبره خو یو نو شو بلکې الټا په مو باندې الزام راغی او مو خبره اون منل شله چې په لیاره باندې پیغمبر علیه السلام ته او په دې وخت باندې سورۃ المنافقین نازل کړه. الله رب العالمین دغه منافقین خلاف الله تعالی او توشته مې سپیریش سورۃ المنافقون در نازل کړه او پیغمبر الله رب العالمین دغه خبره تذکرہ وکړه چې دغه منافق دغه عبد الله بن ابي بن سلول د پیغمبر علیه السلام خلاف د خبره کړی و یقولون لئن رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل. د قران مجید آیت ده او دا د خبره دغه کړی و چې کچېره میج مدینه ته واپس لوړ شي به د میج عزتمن د ذلیل د مدینه نه میج وبوسي. پیغمبر علیه السلام په دې وخت باندې دمر تیز سفر وکړ چې داسې سفر یې چیرې نه کړو په دې آرام نه وکړ. صحابه کرام پښتنه وکړه صحابه کرام چې رسول الله څه چالو دوم زلو دې وخت باندې خو دې دمر تیز سفر وکړ او بالکل د آرام نه پښه وکړ سټې نه وکړه. پیغمبر علیه السلام انصار ته وایي چې تاسو ته دا پته نشته چې تاسو ملګری څه خبرې کړې دي. پیغمبر علیه السلام ته وایي چې رسول الله مشته نشته پته وی چې دا خبرې کړې دي مو خلاف د صحابه کرام خلاف مشته بے عزت او ذلیل ویلی او ځون ته عزتمن ویلا. نو پیغمبر علیه السلام د خبره چې کله جواب اشله او د عبد الله بن ابي بن سلول زائده د ابن ما حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ دا واغه مخلص صحابي دا مسلمان دا لوړو خپل فلور ته د مدینه په ورو باندې ودرې د مدینه په لیار او بیا دې د سوارلی ودراوله ورته وی چې دمره پرې ته مدینه دا واپ نه وځي چې څه پرې د خبره نیولې دا قتل کوي. پیغمبر علیه السلام ته دا خبره لوړله. پیغمبر علیه السلام ته وی چې عبد الله ته وی چې خپل فلور ته لیار فلوسه کې فلور ته دسنه وي او بهر کې به قتل خو نه کو ورته وی چې د الفاظ ته واپس وغله دا ویایا چې پیغمبر علیه السلام عزتمند او میز دلی نو هغه فلور یې په دې مجبور کو ورته ویل چې د میز بیا ذلیل او رسول الله صلی الله علیه وسلم عزتمند او ته چې بیا وی او ته چې دریا مور بیا وی چې بیا وی نو درې وره په خپل فلور باندې دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان عزتمند یو میزه ذلیل. نو دا په دې مختلف موقع باندې صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انصار صحابه کرام چې کوم سردارون حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ تسلیل صحابه کرام پیغمبر علیه السلام ته تسلی ورکوي چې رسول الله په خبره باندې خفه کېږه ماته ګوره چې نو وروغلا د ټول خلک توجه دغه سړي طرف ته د عبد الله بن ابي بن سلول طرف ته د مدینه سردوري تاج چې کیم دا جوړېدل اگیا او تیار وو خو چې په دې خبرې شې شو چې نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم مدینه ته روانده نو د خلک توجه ټوله د دنه بدل اصله تو طرف ته نو پړش هغه حسد دا واغه کینا دو یګه د واجنه د خبرې دنه کېږي د دنه د سردوري بادشاہي د مدینه د تونی ولې دو یا رسول الله د خبرې باندې ډېر څه ضرورت د کومه راځي صحابه کرام انصار صحابه کرام پیغمبر علیه السلام ته د تسلی ورکړه. مختلف موقع باندې د خلک دا اظهار کړه د نفرت د پیغمبر علیه السلام. الله تعالی فرمایي چې دا خبره د منافقین زجا وتاونه ولو نشاء کچری میرا پاشوا لا اریناکهم به میشتو ته د شکر کړی و دی دا مې تشالی و چې دا منافق
ډېر خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته شالي دي باقاعده یو صحابي ته ویل چې دا د لیکا دا کس منافق ته دا کس منافق ته دی شالي خدا چون کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راز وو چې دا خبره وچته ظاهروي نه نو د دې وجه نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله اخري وخت دغه صحابي وروغشت ورته ویل چې نه راځه پښتنه نه کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راز خبره دي دا چا تماشه خو صرف دا خبره تا چې ته دې بدلی شي خو دې مونږ موږ چې زه منافقین شنه صحابه کرام د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دمر ډارېدو دمر د ایمان نه ډک انسان چې زه خو دا سری چې د منافقین پولیس خو ځنه شای ولو نشاء كثير من الخش ولا اريناكهم بومشتو ته د شکر کړي و دا منافقین فلا عرفتهم بسيماهم او تو پیژنې په خپل نشانی باندې منافقین په خپل نشانی باندې هر څړی په نشانی باندې پیژوند شي چې د خړی کردار څنګه ده نو دغه رنګ منافقین وا پیژنې او کپ نشانیات یې نه پیژنې بیا الله تعالی فرمي ولا تعرفنهم هم هوی دی پیژنې فی لحن القول په انداز د کلام باندې په طرز کلام باندې په ژغېدو په انداز باندې پیژنې چې دا څه ته دا منافق چې د منافقین په قران مجید څخه ډېر یغه شو دا نشانی بیان شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د منافق آیت المنافق ثلاث د منافق درې نشانی دي نو هغه بیان شوی چې منافق څه شي دا چې کله خبره کوي به دروغ اذا حدث كذب چې کله خبره کوي دروغ و اذا وعد اخلف چې کله وعده کوي خلاف ورزي کوي و اذا اؤمن خان چې کله امانت سره کشر د امانت شي خیانت کوي نو دا د منافقین نشانی شالي دي پیغمبر علیه الصلاه والله يعلم اعمالكم والله رب العالمین پیژني دي اعمال دي توسي والله يعلم الله رب العالمین پیژني عمل دي توسي هر چا عمل الله ته مولین دي ولا نبلونکم وخمخ میز ازمای توسي حتى نعلم المجاهدين تر دې چې میزه ظاهر کی نعلم اصل شي معنا دو چې میزه او پیژني الله تعالی خو پیژندلې دی الله ته پاته دو چې کله نسبت دی ودسه شي الله ته روشي چې الله ته مولي وي نو دوی شو معنا څه شي کوي چې تر دې چې میزه ظاهر کی الله ته مولي دي چې دنیا ته ظاهر کی المجاهدین چې څوک مجاهدین دي من کوم د توسینا الله دې دین دې پر اساس کوشش کوي والصابرین او څوک صبر کوي چې د الله دې دین دې پر د الله په دین باندې استقامت اختیاري تکلیفینه تیرای پریشانی تیرای په الله په دین باندې کلاک ملور دي ونبلوا اخبارکم امیدا وزمې توسه اخبارکم حالات ته توسه چې توسه حالات څنګه دي نبلوا باندې د واو سره الف باندې د ګول دایره بدله ده نو دا چې کله پایا ترتیب مشتمل تشلی نو دا غالب وی نشي دا صرف واو یې و چې غوي وینا دا ویني چې ونبلوا دا چې کله ګول دایره په بدله شي مقصد دا غوي چې د الف نشي ان الذين كفروا یقینا کسان چې چا کفر کړه وصد عن سبیل الله خدای الله دې دین نه د الله د لري نه خلق بندای وشاق الرسول او مخالفت رسول کوي من بعد ورست دې نه ما تبين لهم الهدى چې دې ته هدایت واضح لا يضر الله شيئا هرگز دې نقصان نشي ور کول الله تعالی ما ایسه قسم وسيحبط اعمالهم وزردو چې میږي ضیا کی تباوی کی اعمالهم عملنا دي عملنا هو یا ساته بادي خو چې د کیم ظاهري عمل دی کوي یعنی نیکی چارے کوي روډی نه جوړای هسپتالی نه جوړای د شې چارے کوي رفایا ما خدمت کوي نو دا الله رب العالمین دې په دې باندې واجر نه ور کوي یا ایه الذین آمنوا وخلق ایمان مر الله اطیع الله اطاعت کوي د الله او اطیع رسول اطاعت رسول کوي یعنی د نجات ذریعہ څه فائدو د الله او د رسول اطاعت په دې شي نجات ته د انسان ولا تبطلوا اعمالكم وتصفنا عملنا باطلایما پدشه کی تفصیل ده ولا تبطلوا اعمالكم پدشه د احناف او د شوافی کی خلاف ته په کی مسله نو دغه تفصیل ان شاء الله به سبب امين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله عليه وسلم